نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صدق الله العظيم. سورة هود 12 پارا 15 نمبر آیت دی. بمخیاتن کی دا کافرانو دا قرآن کریم نا انکار او اعتراضات دا قرآن باندی ذکر شو. بیا کافرانو تا دا قرآن کریم پا بارکید اللہ پاک دا طرف نا چیلنج بیان شو. اس پا دی آیتن کی دا کافرانو پا دنیاوی نیک اعمال باندی دنیا کی دوی تداغی سمرا او نتیجہ ملاوی دل او پا آخرت کی دا جہنم مستحقین جوڑی دل دا ذکر کی گی. اللہ رب العالمین فرمائی کافران دنیا غواڑی زکا اللہ پاک نمانی ایمان نروڑی دا دنیا جن دا دوی خوخوی نکو پا دنیا کی دوی کم نیک اعمال کئی لکا مثال چاہتا صدقہ ور کئی کافر یا کافر سل رحمی کئی نو دا دی نیک اعمال بدل بدے کافر لمنگ دا مرگ نا اوڑان دی پا دنیا کی ورکو. بعض اوقات کے کافرانم ظاہراً دنے کے کار کے لکہ یوزے کی مسلمانان تلار جوڑ کی کافران مسلمانان تد ابو یو پمپ او یو بور اکن ندہ کافران او دانیک اعمال اکڑ. اللہ پاک فرمائی دا دی نیک اعمال و بدلب مندیل پا دنیا کے خلاصو نو چې د سر ایمان نشته نو دی با داسې حال کې مړ کېږي چې د دنیا د نیکۍ بدله به دته دنیا کې ملو شي. د دنیا د نیکۍ بدله بدله کمیږي نه لیکن په آخرت کې به دی جهنم ته ځي ځکه د سر ایمان نشته. مسلمان که نیک اعمالو کې نو الله کله دله بدله دنیا کې ورکي او کله ول آخرت ته وساتي. خو کافر خو آخرت منینا نو دل ټول پټول دنیا کې ورکی. مسلمان په دنیا او په آخرت په دواړو کې مزي حاصل کی بدله دواړو کې عمومي او کافر بدله صرف دنیا کې عمومي ځکه دنیا منی آخرت دی منی نه کافر دی. بیا الله جل شانه د مؤمن او د کافر تفریقه ذکر کړي. یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا مومنانو او دا کافرانو تفریقہ ذکر کی. آیا ہر حغا کس چا غسرا دا اللہ جل شانہو دا وحدانیت دلیل شتا دا دسرا دا اللہ پاک دا طرفنا یو گواشتا چی جبریل علیہ السلام د سرا د قرآن د نازلې دون اوڑان دی تورات گواشتا چې د آخر زمانے پیغمبر بدا سدا سی صفات والی په تورات کم دا خبر ذکر دا او دا سړی د ارس منی الله منی جبریل منی قرآن منی تورات منی. آیت دا کس او دا خلق خدی چې دا منی او کسو کې نه منی نو دا نو دا خو یقینی خبره ده چې سو کې منی نو دا جنت والد او چې سو کې نه منی قرآن نه منی جبریل علیہ السلام نه منی
په تورات باندې ایمان نشتا آخرت نه مني نو د دې ځای جهنم دی نو دا برابر هیڅ کله نه مؤمن او کافر کې د ځمکې او د اسمان فرق د مؤمن ځای جنت او د کافر سره الله د جهنم وعده کړی کافر به جهنم ته ځي نو دا مؤمن او کافر هیڅ کله یو بل په شان نه دي او بیا الله جل شانه دې مشرکانو ته تنبیه ورکړي چې تاسو په دنیا کې په الله دروغ تړې الله د پاره شریکان لټوي الله پاک د پاره بچی لټوي يهوديان وی عزير علیہ السلام د الله زوی دی نعوذ بالله عیسیان وی عیسی علیہ السلام د الله زوی دی نعوذ بالله او مشرکان د مکی وی فرشتي د الله لوریان دي نعوذ بالله نو الله فرمایي چې دروغ کو تړي وګوره قیامت په ورځ به زما مخې لراځي او چې کله الله پاک مخ ته دا دروغجن حاضر شي فرشتي به وي چې یا الله دا هغه خلک دي چې دی به دروغ وي او پتا باندې به دروغ تړل شریکان به هم دل لټول او بچی به هم دل لټول دا ظالمان خلق دي په دې باندې الله پاک لعنت وي په دې ظالمانو په دې دروغجنو په دې کافرانو چې د الله د پاره داسې داسې خبرې کوي نو په دې باندې د لعنت وي او بیا د دې صفت او حالت بیانې چې دې څه کارونه په دنیا کې خپل کفر کو او خلق هم د الله پاک د دین اسلام نه اړول او د الله پاک په دین کې به عیبونه لټول اعتراضات په دین باندې کول په پیغمبر به اعتراضات کول قرآن باندې به اعتراضات کول او کار دو چې مسلمانان د خپل دین نه واړي نو دې ته به سزا ملاوي دوی ته به دوچن او ډبل سزا ملاوي یو د خپل گمراهي او دویم هغه خلک چې دی گمراه کړي د هغې سزا به هم دوی ته ملاوي لکه نن سبا اکثریت په دې یونیورسټو کالجونو کې دا فتنه ډېره عامه ده ملحدین پیدا شو د الله په باره کې د شکیکۍ دا خلک پیدا شو د آخرت په باره کې د شکیکۍ داسې قسمه خبرې دله ذهن ته اچي د خپل دین نه د لرې کولو دپاره نن سبا دا ګمراه خلک کوششونه کوي چې دې ته ملحدین وایي په دین باندې اعتراضات پیغمبر باندې اعتراضات قرآن باندې اعتراضات قیامت باندې اعتراضات دا خلق نور مقصد نه لري سوا د دین چې دا مسلمانان د دین نه لري کی اکثر دا ملحدین نن سبا په دې دنیوي تعلیمي ادارو کې نن سبا ډېر مهنت کوي کله یو قسم اعتراض کله بل قسم اعتراض نو دا خلق په دین کې کوګوالي لټي دوی په خپل ګمراه او نور چې څوک ځان سره ګمراه کړل د چن سزا به دې ته ملاوي ولې ځکه دې په دنیا کې حق نه اورېدو چې قبول کړو حق نه لیدو چې دې منل او ایمان پې راوړل نو دې خپل ځانونه تاوان کې چول څنګه تاوان کې چول کفر اختیار کړو ځان نقصان کې واچو کفر اختیار کو نو د جهنم هغه دایمي اور وګټو کفر اختیار کو نو ځان له اخرت خراب دې تاوان د ځانو دا کافران چې نن څومره کفر کوي دا نقصان د بل چانه کې خپل ځان لري مسلمان که ایمان لري او دا څومره مهنت او کوشش کوي ګټه د ځان لري او کافر که څومره کفر کوي او څومره ظلمونه کوي نو سزا د دې د خپل ځان لپاره چاته نقصان نشي رسول ټیک ته مسلمان خفه کېږي تکلیف باندې ظلم باندې او مسلمان له الله اخرت ورکوي
لکه اوس په دې فلسطین کې په دې مسلمانانو تکلیف دی نو هر مسلمان درد دی چې یا الله پاک دا تکلیف لري کړ لیکن الله جل شانه په دې د فلسطین مسلمانان لکم کم مزید آخرت ورکړي دا تکلیف برداشت کی ولی مسلمانان دی خو چا سره دنیا لین دین نشته او دا کافران لګیا دي ظلمونه کوي مسلمان وی دی تا سوکم سپیړه نه ورکي نو الله پاک خو ویني په دې ځان له نور مخیرت کې عذابونه ډېرې نو د دې کافر انجام به خرابي په دنیا کې ډېر وخت یې کو باخر بزي چرتا دا کافر بزي جهنم له مسلمان بچرتا دي مسلمان به جنت ته دا ولی زکه د ایمان وروړي دا الله جل شانه ته توجه کړی دا نیک اعمال اختیار کړی دا جنت والا بیا د مسلمان او د کافر مثال الله ذکر کوي چې کافر پشان د ډوند چې نظر نه لګي او مسلمان پشان د بینا دي چې نظر یې کار کوي مسلمان په دې پیږي چې آخرت شتا او سخت شتا جنت شتا الله شتا پیغمبر شتا ارس شتا دا دی منی دا ویني کړ او کافر د دې ارس نړوند او بینا خو برابر نه مسلمان پشان د اوریدون کې وګونه کار کوي او کافر پشان د کون دي چې سم نو کافر ته دین بیان کو نه قبل کړ نو چې نه قبل دا داسې نه لکه کون او سم خو برابر نه دي دغه شان د مسلمان او کافر برابر نه دي ځکه د مسلمان زه جنت ته او د کافر زه جهنم ته الله جل شانه په دې آیاتونو کې د مؤمنانو او د کافرانو فرق ذکر کوي د پاره دي چې مسلمان په خپل ایمان خوشاله شي او کافر د خپل کفر نه پیمانه شو توبه باسي نو الله جل شانه فرمایي من کان یرید الحیات الدنیا هر سوچ غواړي ژوند د دنیا مراد نه کافر وزینت او خایس د ژوند د دنیا غواړي نو وفي الیهم اعمالهم من بپور ورکو دوی ته د دوی د اعمالو بدلا فيها پدی دنیا کې کافر ته بدلې کې بدلا په دنیا کې ورکو وهم فيها لا يبخسون او دوی د پاره په دې دنیا کې لا يبخسون کمې بنشي کولی د دوی د نیکو دې چې کوم نیکی کړی دا دنیا کې به ارڅ پرول اولئک الذين ليس لهم في الاخره الا النار دا خلق دي چې نه وي د دوی د پاره په آخرت کې سوا د اور نه هیڅ کافر په آخرت کې جهنم منور مزي به وحبط ما صنعوا فيها او زایب شي د دوی هغه کارونه چې دې کړیو په دنیا کې وباطل ما كانوا يعملون وباطل بشاغ سوچ دوی کم کړو په دنیا کې زه خیالدار چې آخرت ولستنو کوي بیا موږ جنت ته الله وینار سستا دنیا کې ختم شوی افمن كان على بينه من ربي اي هر سوچ غوي على بينه من ربي فواضح دلیل د خپل رب د طرفنا نبی عليه السلام او مسلمان ويتلوه شاهد منه او ملګری د سره گواه د الله د طرفنا جبريل عليه السلام ملګری ومن قبل اولان د نازلې د قران نا کتاب موسی کتاب د موسی عليه السلام دا هم گواوی د پیغمبر ځکه په تورات کې د نبی عليه السلام صفاتونه بیان اماما چې باغې باندې اعتماد کړل شو د دین په لحاظ سره ورحمتا او دا رحمتو اولئک یؤمنون به دا کسان چې ایمان لري په قرآن باندې او جبريل علیہ السلام ملګری وی موسی علیہ السلام کتاب یې ملګری وی دا کسان دوی په ایمان دي نو د دې جزاء بسی جنت ومن یکفر بیو چا چې کفر کو په دې باندې من العذاب دډرنا فالنار موعد بس اور د پارزه د وعده دي فلا تک فی مریت من پستمکیگا پشک د قران نا انه الحق من ربک یقینا دا قران کریم حق د استاد رب د طرفنا ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نه وروړي ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا او څوک درې ظالم دا غچانا چې تړي په الله پاک باندې درو الله سره شریکان لټي
دا غټ دروغجن دي اولئک یعرضون علی ربهم دا کسان چې دې پیش کول شي په قیامت کې په خپل رب باندې ويقول الاشهاد او وی بگواهان یعنی فرشتے هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا خلق دي چې دی به دروغ وي په الله په خپل رب باندې چې الله دې الا خبردار لعنت الله على الظالمين لعنت الله پاک دی په دې ظالمانو مشرکانو کافرانو باندې الذين كافرانا کسان دي يسدون عن سبيل الله چې دې خلق بندوي د الله پاک د دین اسلام نه ويبغونها عوجا دي لديد الله پاک بدن کې عیبونو کوواله هم بالاخره هم کافرون دي په آخرت باندې انکار کوي اولئک ذا کسان چې دي لم يكونوا معجزين في الارض نو دي عاجز کون کې الله لرا پسمک کی وما كان لهم من دون الله من اولیاء او نبوي د دوی لپاره سوا د الله پاک هیڅوک ملګری چې دي د الله د عذاب نه بچ کی یضاعف لهم العذاب د جنب ورکول شي دوی ته عذاب یا د دوی د خپل کفر او بل د بل چا په ګمرا کول باندې ما كانوا يستطيعون السمع نو چې دي طاقت لرلو د اورېدلو د حق وما كانوا يبصرون او نو دي چې دي لیدلو حق اولئک الذين خسروا انفسهم دا خلق دي چې دي تاوان کې چول خپل ځانونه جهنم خوښ کړو وضل عنهم ما كانوا يفترون او غایب بشي د دوی نه غسو چې دي تړل په الله پاک باندې يفترون دروغ تړل په الله پاک باندې د شرک په لحاظ سره لا جرم یقینا خبر دا انهم في الاخره هم الاخسرون یقینا دی په آخرت کې دوی تاوانیان وي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړو او عمل الصالحات او عمل وکړل د نیکه واخبتوا الى ربهم ودي توجه کړ الله پاک ته رب د دوی دی ولکه اصحاب الجنه دا کسان خاوندان د جنت هم فيها خالدون دی با مشي په دې جنت کې مثل الفريقين مثال د دې دوه ډلو یری د مؤمنانو کافرانو کلاما ولا سمع پشان د لون او د کونو دی والبصير والسميع او د لیدون کې او د اوریدون کې نو مسلمان پشان د لیدون کې دی مسلمان پشان اوریدون کې دی او کافر پشان د لون او پشان د کونو دی هل یستویان مثلا آیا دوی هل یستویان دا دواړه ډلې برابر دي مثلا په مثال کې نه بالکل برابر نه دي افلا تذکرون تاسو نصیحت نه حاصلوي واخر دعوانا